د خیبر پښتونخوا د پولیسو د کارکردګۍ خو له دې نه پته لګي او ورسره د وابډا د محکمې هم د دې نه پته لګي چې صرف د خیبر پښتونخوا په یوه ضلع کې چې ضلع 400 ورته وایي په دې کې 115 ټرانسفارمر په درو میاشتو کې غلو وړي دي پټې کړي دي ټرانسفارمر د بجلی وړي دي غونډې د څونه کویلونه وړي دي او څه غونډې وړي دي نو تاسو را دې نه پته ولګوئ چې دې ځای کې به د بجلۍ څه صورتحال او دې ځای کې د پولیس د کارکردګۍ څه صورتحال دی او دا خبره زه نه کومه دلته زمونږ په 400 کې که تاسو وګورئ نو 2 ایم ان اګان دي او 15 ایم پی اګان دي په دې 15 ایم پی اګانو کې صرف یو ایم پی را پاسېدلی دی چې د هغه ارشد عمرزی نوم دی او هغه 2 ورځې مخکې د صوبایي اسمبلۍ په اجلاس کې په ډاګه باندې دا خبره وکړه چې زمونږ د ضلع 400 نه 115 ټرانسفارمر غلو وړي دي په دې 3 میاشتو کې او تر اوسه پورې د یو ټرانسفارمر پته مونږ نه لګېده دا زمونږ د پولیسو کارکردګي ده یقینا چې لوډ شیډینګ وي په غنټو لوډ شیډینګ وي غلو سره دا غم هم نه چې بجلی به راشي یا به را نشي خو زما په خیال چې ډېر پروفیشنل غله دي ځکه چې ټرانسفارمر کوزوله یا د هغې نه کویل ویستله یا هغه پټوله دا د عام سړي کار نشي کېدی او زه په دې مریان یم چې په 2 ایم ان اګانو کې او په 15 ایم پی اګانو کې چې یو پکې وزیر هم دی په هغې کې صرف یو ایم پی را پاسي او په اسمبلۍ کې دا خبره اوچتوي چې یاره زما په ضلع کې 115 ټرانسفارمر غلو وړي دي او تر اوسه پورې پولیسو په هغې کې هیڅ کارکردګي نه ده ښولې نو یقینا چې دغه ایم پی ای چې کوم دی ارشد عمرزی هغه هم کریډټ ورکول پکار دی چې کم از کم صوبایي اسمبلۍ کې خو په ریکارډ باندې دا خبره راوسته خو زه په دې باندې حیران یم چې دا نور څلور ایم پی اګان او دا 2 ایم ان اګان څه ته ناست دي دوی ولې دا خبره نه اوچتوي پکار دی چې دا خبره په لویه پیمانه باندې اوچته شي په خیبر پښتونخوا کې او خصوصا په ضلع 400 کې او دغه شان په نورو ضلعو کې د ټرانسفارمر غلاګانې شروع دي غله راځي او د شپې ټرانسفارمر کوزي او د هغې باقاعده راپورټ هم وشي د ډېرو پکې باقاعده په پولیسو کې اف آی آر هم وشي راپورټ هم وشي د وابډې چې کومې هلکاري هغه هم پکې خپل راپورټ ورکړي او وروره بیا هغه ټرانسفارمر چې کوم دی نو په میاشتو باندې بیا راځي نه ځکه چې د هغې ډېر لوی پروسس دی نو لهذا په میاشتو خلک په تیارو کې ناست دي وابډا والا هم غم نه کوي او ایم پی اګان به تر کومه د خپله جیبه راوړي او د خپله جیبه به خلکو ته ټرانسفارمر یې لګوي خو زما په خیال چې بس دغه یو ارشد عمرزی پکې توره کړې ده چې هغه په اسمبلۍ کې دا خبره وکړه خو زما د نور ایم پی اګانو او ایم ان اګانو ته همدا خواست دی نه یوازې د 400 بلکې د نورو ضلعو چې کوم ایم پی اګان او ایم ان اګان دي چې که ستاسو نور هیڅ هم وس نه رسي ځکه تاسو وایئ چې وابډه وفاقي محکمه ده نو دا وس خو مرسي که نه چې په اسمبلۍ کې ټوله ورځ لګیا خبرې کوئ نو دا خبره خو پکې هم اوچته کوي که نه او په شریک یې پکې اوچته کوي او زه خو لا دا هم وایم چې زمونږ کوم ایم ان اګان دي او هغوی په قومي اسمبلۍ کې ناست دي تر اوسه پورې هغوی په قومي اسمبلۍ کې دا خبره اوچته کړې ده د تحریک انصاف 90 ایم ان اګان چې کوم دي هغه په قومي اسمبلو کې ناست دي په سینټ کې ناست دي په سینټ کې دا خبره چې اوچته نه کړه په صوبایي اسمبلۍ کې خو پرېږده په قومي اسمبلۍ کې دا خبره چې اوچته نه کړه چې هغوی ته ووایي چې وروره دا وابډه خو ستاسو محکمه ده او ستاسو د لاسه دې ځای کې 14 غنټې لوډ شیډینګ نه او دغه نه خلک پیدا اوچتوي او د شپې دا ټرانسفارمر خلک پټوي او پولیس چې کوم دي نو تر اوسه پورې په دې کې بیخي ناکامه راغلي دي بیخي چورلټه د 400 پولیس دي که هغه د نوښار پولیس دي که هغه د مردان پولیس دي که هغه د ثوابۍ پولیس دي او که هغه ایکس وای زیډ د ټولو ضلعو پولیس چې کوم دي په دې کې بیخي پاتې راغلي دي د ټرانسفارمرو حفاظت نشي کولی او د خلکو ټرانسفارمر غله پټوي او دوی بیا صرف اف آی آرونه درج کوي او وایي چې پلان کې ځای کوم د ټرانسفارمر غل ونیوه تر اوسه پورې موږ دا ونه لیده چې ټرانسفارمر ولیده د ټرانسفارمر غل هم ولیده نو ټرانسفارمر څه شو ټرانسفارمر را پیدا کړي او یا خو وابډاله دا پکار دی چې کوم ځای ټرانسفارمر پټ شي نو پکار دی چې په 2 ورځو کې په 3 ورځو کې دننه هغوی ته بل نوی ټرانسفارمر ولګوي ځکه چې ټرانسفارمر باندې خلک پیسې ورکوي په بجلی باندې خلک پیسې ورکوي په میټر باندې خلک پیسې ورکوي نو دا دونه ظلم روان دی خصوصا په ضلع 400 کې او په نورو ضلعو کې خو تر اوسه پورې زمونږ صوبایي حکومت له زمونږ ایم ان اګانو له او زمونږ سینیټرانو له خدای پاک دا وس ور نه کړه چې د دې نه یو قومي مسله جوړه کړي او په قومي اسمبلۍ په سینټ او په صوبایي اسمبلۍ کې دا مسله اوچته کړي